مفسر د پاره دا خبره پیژندل ډیر ضروری دي چې دا آیت په کوم وخت کې نازل دی او دا بل آیت په کوم وخت کې نازل دی، تر دې چې د تعارض په ټیم کې تطبیق چې نشي کولای حکم په نسخ وشي. او نسخ کې زمانہ او تاریخ ډیر ضروری دي چې مؤخر به د مقدم نه پر ناسخ وي، مقدم د مؤخر نه پر ناسخ نشي کېږي. دا چې اول ما نزل څه شی دی، په دې کې څلور قول دي. بعض علما وایي چې اول ما نزل سوره فاتحه ده، بعض علما وایي چې اول ما نزل سوره یا ایها المدثر ده، بعض علما وایي چې اول ما نزل بسم الله الرحمن الرحیم ده. او اکثر علما دا وایي چې اول ما نزل سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق ده. نزل سوره فاتحه ده یا سوره بسم الله ده، بسم الله الرحمن الرحیم ده یا ایها المدثر ده. اولیت د سوره فاتحه باندې او یا ده بسم الله باندې نصوص شرعیه نشته. او دا چې سوره مدثر اول نازل ده، دا قول د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ دی. بخاری و مسلم دا روایت ذکر کړی د ابي سلمہ ابن عبد الرحمن نا وایي چې سألت جابر ابن عبد الله غنم تاسو کا اي القران انزل قبله، قران کریم کې کوم سورتونه اول نازل دي؟ وایما ته ویل چې یا ایها المدثر. قلت او اقرا باسم ربك، بما ورتویل چې اقرا باسم ربك اول نازل دي. قال احدثكم بما حدثنا به رسول الله، زه خو درته هغه څه بیانوم چې ما ته رسول الله مبارک بیان کړی دي. نو د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ په قول باندې اول ما نزل سورۃ یوم المدثر جوړي. دا چې جمهور د دې روایت نه څه جواب کوي او وايي چې اول اقرا بسم ربک الذی خلق ده، نو جواب د دینه دوه جوابونه کوي. یو جواب داري چې قول د جابر ابن عبد الله صاحب حمل له په اول ما نزل بعد الفترت باندې، کله چې په غار حرا کې وحی نازل شو، سورۃ د اقرا نازل شو، درې کاله وحی بند و چې دته زمانه د فترت د وحی وای. روایت د شمائل د ترمذی دویم جلد باندې حضرت علی سے مبارک د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زندگی عمر حسابي وای په څلوي ښکلنۍ کې ظهور د بعثت پیغمبري ښکارا شو، ډېر لاس کاله وای لاس کاله مدینه منوره کې نزول د وحی او لاس کاله مکه معظمه کې نشبېته کاله وای په شپېته کالو نبی رسول الله وفات شو. دا قول د حضرت علی صاحب چې په شپېتو کال وفات دي دا د ټولو مورخینو خلاف دی. جواب د دینه دا دی چې غرض د حضرت علی صاحب د نبی اسلام زندگی شمارل نه دي، غرض د دا زمانه د نزول د وحی ده چې سلويخ کالو نه خوا شروع شو، لس کاله مکه معظمه کې وحی نازلې ده، لس کاله مدینه منوره کې، او دا درې کاله زمانه د فترت د وحی واغه د نه حساب کړي. نو درې چې ور سره مرګري کې درشبه ته جوړي. نو قول د جابر بن عبد الله صاحب حمل له په اول ما نزل بعد الفترت باندې درې کاله وحی نو، بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې زرا روانم فاستبتنت الوادي، مینز د کندې ته چې ورسېدم وادي ته، غالبا دا باغ وادي چې کم کې دا جنت معلا مقبره ده، دا ډیر جوړه ساحه او ټیټه علاقه ده. یا د دې مخکې غار حرا پورې نورم داسې غرونه او شیلې راځي. فنظرت امامي وخلفي وعن يميني وشمالي، اواز برابرې کېده، ما به مخکې ورستو خو چې پړخ ته قتل څوک نه ښکارېده. ثم نظرت الى السماء، بره مې چې وکتل فاذا هو يعني جبريل علیہ السلام التو، فاخذتني رجفه، فما زلزله ولرزه ولګیدا. داغه وجدي حال دی چې په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلم تواری شوی دی د نزول د وحی په ټیم، او د جبرائیل علیہ السلام چې معلم د دو په دغه ټیم کې داغه سره د اثر په درازي. باقی استعداد ډېر غټو، د دې زمانه د صوفیانو غو ډېر پریواتلو چې کېدل، دا استعداد غټو، برداشت کولای شو.
خود سره اثر پاغه مبارکم راغلی دی. مطلق حرکت او ارتعاد او رجفه د دین انکار نه کړي پکار چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حالاتو کې هم ذکر دي. اخذت من رجفه وی رجفی ونیوم خدیجه بی بی ترالم امن ورتو که چې دسترونه پټ مې کوي آیت نازل شوه والمدثر قم فانذر. ندا هم دغه روایت د جابر سره بیرته پته لګیږي چې بخاری مسلم راخسته چې دا د فترت د وحی نه رستو قصه کوي. ځکه دلته وایي چې فیضا هو یعنی جبرئیل، هغه جبرئیل علیہ السلام بیا ولته فما رجفه ولګیدا. دا جبرئیل علیہ السلام خو د مخ کې ودل پیژندل او چې اوسه پیژن د دینه مخ کې 3 کاله مخ کې په غار حرا جبل نور کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره اقرا سورۃ نازل شوه، بیا 3 کاله نو نو د روایت حمل په دې باندې. او دویمه طریقه د تطبیق دا ده چې اقرا بسم ربک الذی خلق چن آیاتونه اول نازل دي، او دا چې اول ما نزل یا المدثر ده نو دا به تمامه نازل ده. نو د جابر صاحب قول به حمل شي په تمام سورۃ باندې، او قول د هغه جمهور چې اقرا نازل ده هغه به حمل شي په بعض آیاتونو باندې. او د نور اقوال چې بسم الله د سوره فاتحه ده چونکه باقي کې مستند اقوال نشته دي، بس هغه مرجوح دي په نسبت سره قول د جابر صاحب ته او د جمهور د قول. یا دریم تطبیق د ایها المدثر او د اقرا دا دی چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا اول ما نزل للنبوه ده، او ایها المدثر اول ما نزل للرساله ده. قم فانذر ورکی راضی رسالت غیر لره ده، نو اول ما نزل فی الرساله اغا ایها المدثر اول ما نزل فی النبوه اغا چې کوم ده اقرا بسم ربک ده. آخر ما نزل آخر کما ایتونه نازل شوی پدې کې مختلف اقوال شوی دي. تقریبا لس قول پدې کې علماء کړی دي چې آخري کما ایت نازل. روایت د بخاری د ابن عباس سے بدا ده آخر آیت نزلت آیت الربا، آخری آیت د ربا آیت ده چې د سوره بقره 228 نمبر آیت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وای دا اخر کې نازل. دویم قول ابو سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ دی 201 نمبر آیت د سوره بقره یادای چې آخر شیء نزل من القرآن واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله، دا آیت نازل. دریم قول د سعید ابن المسیب دی رحمه الله، هغه وایي چې آخر ما نزل آیت نمبر 202 د سوره بقره دی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه. دا آیت دا درې وړ اقوال عمده اقوال دي په تایید د آخر ما نزل کې، لیکن تطبیق پیداوی چې دا درې وړ آیتونه سره قریب دي. اول د سعید ابن جبیر او د سعید ابن مسیب خو یو ته او دواته کې اختلافي، نه دا آیتونه ټول په آخر کې نازل شوي دي چې قول په اول آیتونو کړي چې قول په آخر آیتونو کړي. څلورم قول د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ دی، هغه وایي چې آخري آیت د سورۃ نساء 116 نمبر آیت دی. آخر آیت نزلت یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالا، وای دا آیت دی. دا قول ضعیف دی، البته تطبیقی کېدای شي. غدا چې مراد د براء ابن عازب بداشي چې آخر ما نزل فی حق المیراث، د میراث د احکام متعلق آخر د آیت نازل شوی. پنځم قول د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دی، هغه وایي چې آخر ما نزل هغه لقد جاءکم رسول من انفسکم د سوره برات اخر آیت دی. دا قول هم په تمام قران کې آخر ما نزل کې دا مرجوح دی، لیکن تطبیق کېږي شي چې قول دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د حمل شي په آخر ما نزل من سوره برات سره، لا من جميع القرآن. د سوره برات اخري آیت دغه دی. شپږم قول د عائشہ رضی الله تعالی عنها دی،
هغه دا چې آخر ما نزل سورۃ المائده، دا سورۃ مائده ده چې هغه کې اليوم اکملت لكم دینکم راغلي. او جواب به دا غینه داوی چې قول عائشہ بی حمل له په آخر ما نزل فی بیان الحلال والحرام، د حلال او د حرام په بیان کې چې کوم د آخر ما نزل راغلي او دا غینه بعد نسخ د احکام راغلي. دا شپږم قول. اوم قول د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دی. اغوای چې آخر آیت نزلت هذه الايه فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى. جواب بدای چې دا آخر ما نزل له په حق د احکام د زنانو کې او په حق د جواباتو د سوالاتو د ام سلمہ کې دی بي تاسو کو د سره زنانو ډېر غمو چې دا ټول احکامات سړو ته راځي او زنانو ته نه راځي. هر وخت به دا تاسو کو. یو ورځ تاسو کو چې د نارینه‌و تعریفات او صفات راځي او د زنانو نه راځي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے دا تاسو کا آیت نازل شاه. دا سورۃ احزاب 15 نمبر آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. وغلط صفاتو کې نر او خزه زمزم رالی. مدد تسلی او شو خوشاله شو. بلورل د جهاد مسائل رااله نبی علیہ السلام ته وی ګوره دا نارینه جهاد د یو دومره اجرونه دی او غنیمتونه دی وینځي دی او غلامان دي دا نسی. مونږ ته دې مامور شي چې جهاد ته لاړ شي، مونږ هم پکې برخي، هم د آخرت په ګټو کې هم د دنیا په غنیمتونو کې. آیت نازل شو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ارزوګانې مو کوي دا شي چې خدای تعالی په تاسو کې بعضې په بعضو په خصوصیاتو به تر کړی دي، بیا به ناشکر شي. اذنانو د سړو احسانات ځکه مراواله چې په د احسان نه په ما دي مشي بس نه د شي در باندې خدای پیژندل هم د څه پیدا کړی. مشر اول نارینه پیدا نشون نارینه واغه شینا احسانات ارزوګانې مکوي تاسو. دا خو د خدای خو غره چاته ورکی چاته نه ورکی. بل ورځ بیا یو تاسو کا داغه متعلق نازل شفاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر و انثى. دا قبول د الہ دا دعا قبول کړی دا چې خدای تعالی د عمل کون کې عمل نه ضایع کوي، کاغه نارینه کې زنانه. نو چې دې دا قول کړي چې اخرت دا نازل دی نه په جواباتو د سوالاتو د دې کې اخر دا نازل، په حق د احکام د زنانو کې اخر دا نازل، نه تمام قرآنی کریم. اتم قول چې هغه د عبد الله ابن عباس سے دی. هغه وایي چې من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل، دا اخر نازل شوی. روایت د بخاری ابن عباس سے. جواب داغینا بداوی چې د آخر ما نزل فی حق قتل المؤمن عمدا، فی حق حکم قتل المؤمن عمدا. دا مقصد دار چې د مؤمن په قتل او داغه په سزا کې عمدن چې قتل کړي خیری دا نازل. تمام قرآن کریم کې دا نام قول هغه دا عبد الله ابن عباس ته چې اذا جاء نصر الله والفتح او چې آخر سورۃ نزلت اخر سورۃ دا نازل ده. نو جواب بدای چې آخر سورۃ من حيث سورۃ دا نازل ده او هغه چې کوم آیتونه دي هغه رسو فقط آیتونه نازل شوي. تمام سورۃ چې اخیری نازل ده هغه سورۃ فتح ده. تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلي اخیری هم ده. نو قول ابن عباس ته دلته حملیږي په مجموعه سورۃ باندې. اول کم قول چې کړه سورۃ دین کې آیتونه دي سورۃ بقره، نو هغه حملیږي په بعض آیتونو باندې. د دینه بعد آیتونه راغلي دي خو سورۃ نه راغلي. لسم قول دار چې اليوم اکملت لكم دینکم ده. نو داغي جوابداري چې دا په حق دا بیان د احکاماتو کې د حلال او د حرامو کې چې کوم ده دا راغلي دینه بعد نسخ نه راغلي. باقی د دین رستو هغه مسله د دین کې چې کوم ده آیتونه
چې کوم عبد الله ابن عباس سے ویلي د اخر کې نازل شوی. یو څو د طعام او د شراب متعلق اول سنازل دي، اخر سنازل دي. اول ما نزل فی الاطعمه، خوراک بارکی درې حاله پیژندل مفسر ته ضروری دي. سبب النزول، امکنه النزول، ازمنه النزول، زمانه د نزول په پیژني. اول ما نزل فی الاطعمه، طعام او خوراک بارکی اول چې نازل شوی د سورۃ انعام 115 نمبر آیت. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا ولحم خنزير فإنه رجس وفسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باع ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. دعوى النازل. ثم آية النحل، بیا سورة نحل آیت نمبر 114 نازل شوی. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ثم آية البقرة، بیا سورة بقرة 103 نمبر آیت نازل. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بیا آیت د سورۃ مائده 3 نمبر آیت نازل لے. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم الآيام. دا ترتیب باندې نازل شوی. اول ما نزل فی الاشربا، پس کلو کې اول سنازل شراب متعلق. اول اعتراضی سورہ بقرہ 209 نمبر ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. دا اشاره د عقلاو تپوس کې استانه په بار د جواري کې او په بار د شرابو کې ورته دي دوړو کې ګناه کبیره غټه ده او منفعتونه د پاره د خلکو. شرابو کې مستی ده او په جواري کې په اسانه طریقه باندې مال حاصلول، خو ګناه مور کې غټه ګناه ده. و اثمهما اکبر، ګناه د دوړو اکبر ده من نفعهما، د نفع د دوړو نه. نو دا اشاره رااله نص صریح په حرمت کې نشه، خو عقلای پوي کړل چې ګوره دي کې ګناه د فائدې نه زیاته ده. هغه شرکت قلیل چې مفضی خیر کثیر ته واجب فعله وي، هغه خیر قلیل چې مفضی شر کثیر ته واجب ترکه وي. ندی کې خیر لګ ده، ګناه غټه ده. و اثمهما اکبر من نفعهما، نه پکار دي چې دا متروک وګرځيږي ونشي. نو مغه د دې د نزول نه بعد عمده کسانو په دې کې شراب پرې خود. شراب متعلق دویم آیت بیا راغی سورۃ النساء 2 نمبر آیت. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تقربوا الصلاة مانځته نږدې کېږئ ما حال دار انتم سوکاله چې تاسو نشي په حال کې حتا تعلموا ما تقولون، تر دې چې پوه شئ چې سوای. ندایت چراغه د مانځه کې خلل پیدا کړي، دا ډیر مضر شی دی، مې کوي. خو تصریح په حرمت بیا عمرانه غلا سنور خلکم ته منشو سبيام پکې پاتیو. دریم نمبر کې رسول مائده 9 نمبر آیت نازل شي. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یوه دا شراب د جواری او دا انصاب سره زم کړه دا یو قبح شو، بل ورته رجس ویلې شو پلیتی دا، بل ورته عمل شیطان ویلې شو دا درې شو، بل ورته فاجتنبوه ځان ته وساته امر پراغه، بل لعلکم تفلحون فلا مو پدې کړه چې ځان وساته. بل څه چل دی سبب د جنگ دی. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. بل پکې څه چل دی ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، ذکر نه موړی نمازنه مانع دي. فهل انتم منتهون، اوس منع کیږي کنه اوس هم نه منع کیږي چې دومره قبح ورکی. نه دا په اخره کې نازل شو، د دینه بعد شراب مطلقاً حرام شو. ځکه عبد الله ابن عمر سے بوای چې نزل فی الخمر 3 آیات، په خمرو کې 3 ایتونه نازل شوي دي. اول چې نازل له سلونک الخمر والمیسر، صحابه کرامو کې بعض ورته وویل دعنا ننتفع بها كما قال الله، پرېږده چې موږ دې ګټي خلق تعالی ویلي
فسکت عنهم نبی علیہ السلام چپ شو. بیا آیت نازل شلا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. چاوی حرمت الخمر. قالوا یا رسول الله الا نشربها قرب الصلاة. منظر ټیم سره نږدې به نسکو. نبی علیہ السلام بیا ته چپ شو. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر نازل شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حرمت الخمر، او شراب حرام شو. دا اول ما نزل او آخر ما نزل متعلق اشربه و پاتعمه کی یو څو روایات. نو خلاصه د علم التفسیر دا معنی اصطلاحي دا چې علم يبحث فيه، دا علم دی چې بحث کیږي په دکې د احوالو د کتاب عظیم نه، من جهة نزوله وسنده واداء الفاظه ومعانيه المتعلقة بالالفاظ والاحكام واحوال النزول. احوال النزول بپیج احوال النزول سو امکنه النزول مکی و مدنی مبیله، اسباب النزول او دا شان ازمنه النزول. دی کی بعض نور تعریفونه هم علماء کړی دي، بس توالت لازمي څه ضرورت ورته نه. قول د عبد الحکیم سیلکوټی ورکشتا، امیر سید سند الهروی ورکشتا، خپل محمود علوسی رحمت الله علیه قول ورکشتا، مختلف تفسیرات شوی دي. خو خلاصه ټول تفسیرونو مرجع معنون یو شی جوړي. په اخر د دې بحث اول کې چې په ترجمه او تفسیر په معنی لغوي اصطلاحي د قران او تفسیر کې دا بحث لګیدلو. پدې کې دا مولیکي چې اسامی د کتاب الله شریف چند اسامی ما د نصوص نه راغون کړي دي، هغه اسامی ځان سره ولیکي. قران کریم متعدد اسماء لري. یو نوم د قران کریم هغه قران دی. سورۃ اسراء 9 نمبر آیت کې ذکر دی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. دویم نومي کتاب دی. سورۃ انبیاء 10 نمبر آیت کې ذکر دی لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم. دریم نمبر نومي فرقان دی. سورۃ نور سورۃ فرقان اول نمبر آیت کې ذکر دی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. سورۃ ذکر دا سورۃ حجرات او آیت نمبر 9 نمبر آیت کې ذکر دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دارنگی سورۃ تنزیل سورۃ شعراء آیت نمبر 192 کی ذکر دے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دارنگی سورۃ نور دا سورۃ نساء آیت نمبر 101 کی ذکر دے یا ایھا الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. نور ورته ویل شوی. دارنگی هدن ہدایت دے او شفا دا شفا رحمت دے موعظت دے. دا سلور والا نمونہ پا سورت مائدہ 15 نمبر آیت کے پا سورت یونس 55 نمبر آیت کے ذکر دی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین. اے خلق راغله تاسو ته موعظت د جانب رب تاسو، شفاء ده لما فی الصدور، هدى هدایت للمتقین، رحمت للمؤمنین. دارنګي بل نوم د مبارک دی سورۃ انعام آیت نمبر 92 کې ذکر دی هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه. او دارنگی بلنم دا مبین دے مبین. سورۃ مائدہ آیت نمبر 15 کے ذکر دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. او دارنگی سورۃ بشیر او سورۃ النذیر کتاب فصلت آیاتهم قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا نذیرا. دارنگی سورۃ بشرا قرآن تا بشرا ویلی شي. بشرا دا قرآن کریم نوم دی. سورۃ بقرہ 99 نمبر آیت
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دارنگی سورة عزیز ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم انه لكتاب عزيز. اور دارنگی مجید سورة بروج 20 نمبر آیت تھی. بل هو قرآن مجید. سنور آیتونه چې هغه په حدیثو کې قرآن کریم ته ویل شوی دي. من جمله د هغې نه نوم د قرآن کریم کریم دی. کریم او دارنگی عالی، دارنگی حکیم او دارنگی حکمت، داشان مهیمن. بل نوم د قرآن کریم مصدق دی. او حبل لرصید من جانب الله او صراط مستقیم. دارنگی قیم قول ورته ویلی شي، مقول دی، فصل دی، فیصله کن دی، نبأ عظیم دی، لوی خبرداری، احسن الحدیث دی. مثانی ورته ویلی شي، تسمیه د کل باسم الجز. متشابه روح دی چې سبب د حیات قلبی دی او سبب د حیات ابدی دی. واحده مبنی المفعول کا عربی دی، قرآن عربیہ. بصائر دی، ذی بصیرت، بیان دی، وضاحت د شیء کوي، تبیان لكل شیء. علم دی او حق دی، هادی دی، عجب دی، دشن تذکره دا، عروة الوثقا دی، صدق دی، امر دی، منادی دی، زبور دی، بلاغ دی من الله، قصص دی، بیان د قصص ما سبقو کوي، صحف دی، مکتوب فی صحف مکرمه دی، مکرم دی، مرفوع القدر دی، مطهر دی. دا تقریبا 55 نمونه قرآن کریم او بعض احادیثو کې کتاب الله شریف ته خدای شیو. ما د مختلفو تفاسیر نه راغون کړی استاسو حضور کې عرش. دا د اصول التفسیر مبحث اولو چې په معنی لغوي او اصطلاحي دا قرآن کریم کې لګیدلو او ورسره ضمني اسباب النزول، امکنه النزول، ازمنه النزول دا بحث او چړل شه. باقی نور مباحث سبا درس لګوګت دی او نور هغه درې مورس چې کوم اصول دي نو هغه بلندوي ان شاء الله. په څلورم مورس به سوره فاتحه کې شروع کوو. درود شریف ولولئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك رافع الدرجات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم رحنا ريحة الجنة ولا ترحنا ريحة النار، اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك، اللهم ثبت أقدامنا على صراطك المستقيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. دا مفسر دا خبره پیژندل ډیر ضروری دی
چې دا آیت په کوم وخت کې نازل دی او دا بل آیت په کوم وخت کې نازل دی، تر دې چې د تعارض په ټیم کې